زه د وړو وړو بچو ته ګورم رسته رزه ما کې وینه وچېږي زه مړ کېږم ما په ځان نشه ځم چې داسې څوک راپاڅي چې ما له لاس راکړي زما دا واړه بچي پرون نن دوی به راته نار ناستې راته کم پلار کم داسې څوک چې هغه پړه ته غږ کوي دا به د دې ما سره ډېر امداد وکړي خیال پوکړي چې ما سره لکه لاس راکړي د بعد 2.5 لک روپۍ په ما لګي غریب سړی ما سره دومره کم دی زه خپل بچي وساته کوم اپریشنونو ته شم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو راغلی ما جهانگیری ته او د جهانگیری بازار ته قریبا د 2 منټو مزل دی بس غلی غلی اونده کې راخیجه په کلاره کلاره دا چې کم دی نو د دې چې په کوم ځای کې ژوند تیری دا هغه کوارټرې دي راځه لال محمد خان دلته کې راځي ډېر نیم دی دلته کې بل خیال کې دا ورسره کوارټرې دي او هغه خور هغه رور هغه پلار هغوی دلته کې ژوند کې خپله نو ټول حالات زه تاسو ته په خپله باندې ښیم د لومبې شروعات خو دا دی چې دی د کور دروازه ده دی کور دی دا وینې دا وګوره دا دی دیوال ته وګوره د کرایې کوارټر دی او د هغې حالات ته وګوره دغه شان د واشروم حالات وګورئ بیا دغه شانتې راشئ تاسو وینئ دا د کور د کمرې حالات دا د کچن حالات او بیا راشه لال محمد خان بیا راشه دا دلته کې بیا دلته کې د دې کمرو حالات دا په خپله تاسو وینئ ورځو د هغې پلار د هغې رور د هغې خور جون او داستان تاسو سره بیانو مرشه تاسو د خپل خو لګه دا السلام علیکم السلام علیکم دا ولې مرشه د خپل ولې بس الله کار ته په فیشینو یو دم درس وړلې دم خکړې یو بس دا کښان وسم کېږي نه چې ډاکټر ته لا خبر ته پیښو نو بس نه استملاستي نو دا الله سره ته او دا کوارټر د کرایې دی دا کرایې دا خدمت خواره کوي او بس دا کیمره لګه راوړه دی خو السلام علیکم وعلیکم السلام رور څنګه یې ښه تاسو رور ولې ستا د حالات داسې ولې دی یار ته خو ډېر په سختۍ سره ستا جن کتونکو د دې زخم زه تاسو ته ښولی نه شم ځکه چې دته کم زخم دی کم تکلیف دی کم مسله ده نو هغه به دې تاسو ته په خپله باندې ښیي رور تاسو چې دا داسې نسکور پراته یې په دې کټ کې د دې وجه زه خو دې نه مخکې ټیکوم خو ښکلی کار روزګار مې کوګل کار وم دا خپل بچي دا خپل کور دا مې راغونډ کړی و پار طرف باندې زه راپرېوتم د کوازۍ نه ما 2.5 لک روپۍ ولګې ما خپلې نوې چاندې ماندې خپل خپلوانو شته هر خپل مې ډېر دی خو کمزوري زمانم چې څه وسو هغه راسره خلکو کووه هغه ټایم هغه لنډ ما وچلو په خپل سامانونو هغه ما خرڅ کړلم دا ته چې څه وینې دا اخوا دی خو دا راله دلته دی کلو کې یو خوا بل خوا یو څیز خلک راکوي خو ما نه چېرته خیر سوال زکات هېڅ مې هم نه دی کړی ولې چې دا ویډیو دا هر څه چې خلک کوي دا مجبورې نه کوي انسان چې مجبوره شي نه دې ته وځي ما ډېر داسې غټو خلکو ته ډېرو ته مې ویل چې ما سره امداد وکړئ ټیک د هغې په وخت وي تاسو سره به موږ امداد کوو ما ته روپۍ نه راغلي زما په نوم راغلي خو ما ته نه دي میلاو شوي زه چې نن دا کټ کې پروت یم ځوان جان یم زه په ځان نه یم دې نه خو ما له هغه مر ښه دی زه د وړو وړو بچو ته ګورم رسته رزه ما کې وینه وچېږي زه مړ کېږم ما په ځان نشه ځم چې داسې څوک راپاڅي چې ما له لاس راکړي زما دا واړه بچي پرون نن دوی به راته نار ناستې راته کم پلار کم داسې څوک چې هغه پړه ته غږ کوي دا به د دې ما سره ډېر امداد وکړي خیال پوکړي چې ما سره لکه لاس راکړي د بعد 2.5 لک روپۍ په ما لګي غریب سړی ما سره دومره کم دی زه خپل بچي وساته کوم اپریشنونو ته شم زه چې نن کړی کوم مات ګوډی م د مجبورۍ نه کټ کې پروت یم ولې چې په ما باندې ټایم د راډونو تېر شوی هغه جام شوي دی زه ځان نه شم راغونډو په دې وجه ما دا ویډیو ځان ته دغه کړه خیر زما د حالات دا خلک وویل چې واقعي خبره دا خلک په کس کې کو درو دي څوک وایي چې دا درو ده ما پیسې نه ما دې بوځي کټ نه دي اوچت کې ما نه علاج وکړي
زه را ماشومان ګورم زه دې ته نشم کتی زما دا کور والی دي خو ځان په خدمتونو بار رشین کو څوک یې پرېږدي څوک یې نه پرېږدي واړه ودي ورسره وي موږ واړه والا ښځې نه پرېږدو څوک زه مجبور یم ما په دې کار نه کوم خو بس مجبوري را چې خلک یې کوي صاحب چې داسې څوک راشي چې ما سره خیل پکې معلوم الله به خیر کړي الله به خیر کړي دا راته ووایي چې دا ستا بچنګي دي دا د ما درې واړه او دا د کور والا ده دا مې کور والا د کور والا نه یې تپوس کولی شم جی بالکل کولی شي خورجان السلام علیکم وعلیکم السلام. خورجان خبرې به لږې تیزې کړې ښه خورجان دا بچنګ دا لور ده ستاسو او جی ډیره ښایسته ده ډیره ښایسته ده ماشاءالله ډیره کیوټ ده خورجان دا راته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي ستاسو خاوند خو دې په کټ کې نسکور پروت دی کم ټایم کې چې ګلکاري کوله نو ښه پیسې به یې تاسو له ګټلي ښه به یې ګټللې خو بس د هغه زخمونه مونږ خلکو ته شو کولی نه شو دا زموږ کیمره باندې مونږ ته اجازت نشته د دغې زخم شو کولو خو به هر حال تاسو کورودانې داسې نسکور پروت دی د ګټه وټه د اخراجات د کوارټر کرایه د بجلی بیل د ګیس بیل دا کوم ځای نه برداشت کوئ خور بس زه په خپله لاس پې وخم چې څوک مې پرېږدي پرې مې دي راله راکړي یا چې واړه را سره وي نو نه مې پرېږدي وي ته ځه وي تا سره واړه دي وي مونږ کار ته تا نه شي پرېښودی بس دلته کور کې اخوا دې خوا کم بیا لاړه شمه بس په اخوا دې خوا باندې ځان له پیسې را پیدا کړم نو کاری کې مې ورکړو کور کله ناره او کله ماړه کله ناره او کله ماړه 2 ورځې مونږ ناره تېره کړه قسم دې کو مونږ مړۍ خوړلې خو دی خو واړه دي خو غواړي که نه بس په دغه باندې وخت یې تېرېږي او دا خاوند مې دغه شرناته پروت دی دی بیخي څه نشي کولی مخکې هم ښه زندګي تېرېده اوس بیخي نه تېرېږي ول چې واړه بچي دي دی راته بیمار دي په خپله بیمار یم نو څنګه ځان له څه دغه وکړم چې چېرته لاړه شم ټوخې را باندې راشي واپس کور ته راشم او تاسو چې چا له کار مار کوئ چې چا له کار مار کوئ نه هغوی تاسو ته سوي چې تاسو سره واړه دي کار ته هم نه پرېږدي او چې کار ته مو نه پرېږدي واړه دي در سره څوک پکې ښایي چې پرې مو دي څوک لکه دغه وکړي چې نه تاسو سره واړه دي تاسو واپس کور ته تللی شئ نه مو پرېږدي واپس کور ته راشئ خورجان تاسو ته څه بیماري ده زما ټي وي بیماري ده دا ماشوم مې ناجوړه دی ټوخېږي یا تبې پرې راځي یا وختي مې پسه مې خولې رالې دونه بس مو نه کېږي چې لاړ شو ډاکټر له ځان له دوایي وکړو بس دغه ژوند دې تېرېږي دی نه خو هغه مر ښه دی چې رالاړ شي نو خورجان خپل رشته دار یا خپل خپلوان رونه بیګان چا مالت والا چا څوک څه هیلپ مدد نه کړي د سره نه کوي بس څه ووایو نو دلته کې خو تاسو سره خیر ګاونډیان هم څوک داسې خاص نشته هم ټول د دې کوارټر کرایه څونه ده 2000 دا د کوم ځای نه ورکوئ نو بس زه ته سم دغه لاس پې ځان له وخوځم کریلی خو را پیدا کړم په 100 او په 200 یې وله جمع کړم بس د خېټې پکې دغه شانتې علي چې کریلی جمع کړم بیا خېټه نارئ بس هغې چا سره کار وکړم سړه مړه راله راکړي وړو له روړم ورته یې کېدم هغه وخوري بس دغه ژوند دې تېرېږي د خور چې کم تکلیف دی هغه هم تاسو وینئ د رور چې کم تکلیف دی هغه هم تاسو وینئ حیران شم کله کله چې څه وکړو خدای پاکه دومره راکړي دومره وس راکړي چې د داسې غریبانانو هیلپ او مدد هم په خپله باندې وکړو برداشت راکینی بیا چې داسې کورنۍ ته لاړ شو داسې حالت وینو که نه خبره د برداشت نه بیا بهر وي خو بیا هغه خبره کوم بار بار زه هغه خبره کوم که چېرې زموږ دې سرمایهدارو خلکو د دې غریبانانو خلکو مرسته کولې که نه نن به یوه خور دې ویډیو ته نه کېناستله نن به یو ورور چې یو غیرتي ورور و چې خپله ګټه وټه به یې کوله خو بس هغه الله طرف او امتحان و راغی پې څه وکړي ژوند خو هغه ژوند دی چې خلک یې د بل دپاره تېر کړي د ځان دپاره خو ځناور هم تېروي خو پلیز مینت او زاري درته کوم دلته کې یوې خور او د یو ورور او د یو پلار فریاد راوستی یم د دې دا فریاد تاسو خامخا واورئ او د دې سره څه نه څه کومک وکړئ دې خور ته ډېر تکلیف دی خور تاسو دننه ځئ خور ته ډېر غټ تکلیف دی ډېر بې انتها ټوخېږي ډېر ټي وي بیماري هم ده دا رور چې کوم دی نو ده ته هم ډېر زیات تکلیف دی نو زما دغه یو اواز دی چې تاسو د دوی سره څه نه څه مرسته خامخا وکړئ باقي ستاسو ورور ستاسو همدرد آینه د کلتور نه د کیمرامین لال محمد خان سره ستاسو نه اجازت غواړي ښاد او آباد اوسئ الله فامان